بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه چې کله کتاب شروع شو نو دوی چې اصول د شرع چې دا سلور دي: کتاب الله له سنت رسول صلی الله علیه وسلم، اجماع الامت او قیاس. بیا دوی چې زبر اول کتاب الله با شروع کوم ځکه چې دا معظم دی، او بیا د کتاب الله تعریف وکړو چې څه تعریف دی: القرآن المنزل على رسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه. او بغیر خبره چې دا تعریف حکمی دی او تعریف لفظي دی او تعریف حقیقي دی. د منزل او د منزل نه څه مراد، منزل نه څه مراد دی، او د منقول نه څه مراد دی، متواترا بلا شبهه نه څه مراد دی، متواتر نه څه مراد دی. دغه خبره اترې دا یادو ان شاء الله. بیا دې چې په کتاب الله کې شل اقسام دي د کتاب الله او سلور تقسیمات دي. اولنی تقسیم کې سلور قسمونه: خاص، عام، مشترک، مؤول. نو دا د سلور کې سلور کې وجه د حصر بیانوله او بیا په تقسیم اول کې شروع کړو په خاص باندې. نو دا خاص تعریف کړو چې کل لفظ وزع لمعنى معلوم على الانفراد. كل لفظ وزع لما اوس په دې تعریف کې هم فواید کوی دي. کل لفظ نه څه مطلب دی، وزع نه څه مطلب دی، معلوم نه مراد معلوم المعنى نه که معلوم مراد دی. دا به تاسو ان شاء الله یادوي او بیا به لیکئ. بیا خاص درې قسمونه: خصوص العين، خصوص النوع او خصوص الجنس. دا خاص دوه احکامات چې خاص په مخصوص د قطعي تور باندې شامل دي او خاص د خپل باندې بیان دي، لہذا د بیان احتمال نه لري. دا سو د یو سبق دی، په دې کې بټسټه کوئی دا ما اجمال وي، تاسو به کې لګ تفصیل از د کوی ان شاء الله. بیا موږ د خاص په حکم باندې و تفریعات وي، درې تفریعات په دویم حکم باندې، سلور تفریعات په یو حکم باندې. سلور تفریعات چې کله ویل شول نو دوه اعتراضونه په باندې امام شافعي رحمت الله علیه کوي او داغه جوابونه دا ورته الدکی ورکړل شو. بیا چې کله مصنف رحمت الله علیه د خاص د حکم د تعریف او د دینه فارغ شو نو وسی اراده وکړه چې د خاص یو څو اقسام دي چې هغه ډیر زیات مستعمل دي چې هغه بیان کی: امر او نهی. نو دلته کې د امر تعریف کوي. نو امر څه ته ویل کېږي؟ امر په لغت کې په معنا د حکم کول او په اصطلاح کې ما ته فکر ده قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل یعنی قول د قائل د وین کې قول ده غیر تا على سبيل الاستعلاء په طریقه د اوچتوالي باندې افعل په افعل سره. پوښوي قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. اوس په دې کې بیا خبرې اترې دي. یو دا خبره ده چې هو ذات او قول مصدر ده او د مصدر عمل په ذات باندې نه کېږي. نو جواب ورکړي چې قول په معنی د مقول ده. على سبيل الاستعلاء قیل چې لګول لري چې کل لفظ قول القائل لغيره دا وینا دا جنس ته ټول ته شامل دی، امر نهي استفهام ټول ته شامل دی. او على سبيل الاستعلاء چې وي چې مطلب امر دا دې ته ویلېږي چې یو سړی ځان اوچت حسابي او بل چاته د یو کار د کولو حکم کوي په افعل سره. نو دا على سبيل الاستعلاء وي نو په دې سره ته التماس او دعا وتله. التماس ویلېږي طلب الفعل على سبيل التسويه. دروس البلاغه کې بتا سوي چې دا چانه فعل طلب کول خو چې کله دواړه برابر وي، دواړه سوي برابر وي. لکه مطلب خپل ملګری دی لکه مالا یو ګلاس اوبه راوړه، نه دا حکم نه دی بلکې سره التماس دی ځکه چې دواړه چې نه یو درجه والا دي. پوه شوي؟ او په دې سره احتراز راغی د دعا نه ځکه په دعا کې قول القائل لغيره على سبيل التضرع على سبيل الخضوع یعنی دعا دي ته وایي چې موږ وګورو د الله پاک نه دعا کوو نو موږ خپل ځان کمزوری حسابو او موږ الله پاک ته عاجزي کوو. نو دې ته امر نه ځته ما یا الله مالا موټر راکې، یا الله ما وبخې. وس دا الله پاک ته حکم کوم چې الله دا راکې. دا دعا ده شکلا خو ښکاري چې دا سره نو په على سبيل الاستعلاء سره التماس او دعا وتله. پوه شوي؟ افعل چې په دې سره نه وتله.
ځکه چې نهي کې هم دسي قول القائل لغیره على سبیل الاستعلاء والذي لا تفعلي او دلګي سي افعلي. اوس په دې باندې اعتراض داره چې روري سره تعریف شینه نه دا جامع نه خپل ټولو افراد لره. افعال من خدا اوریدلی دا چې دا صيغه د واحد مذکر غائب ده او امر حاضر معلوم ده. نو امر حاضر معلوم کو خدا داخل شو خو امر حاضر مجهول دی پکې داخل نه کو، امر غائب دی پکې داخل نه کو، امر متکلم دی پکې داخل نه کو، امر حاضر مجهول، امر غائب معلوم، امر غائب مجهول دا او امر متکلم معلوم، امر متکلم مجهول دا لري پکې داخل نکړل په افعال کې. نو موږ روریدلی افعال نه مراد دی کنه دا صيغه د افعال نه ده بلکې دا امر صيغه دي هغه په هر طریقې سره راځي، کپا غائب کې راځي او کپا حاضر کې راځي، کپا معلوم کوم مجهول کې په ټولو کې راځي. پوه شو په دې باندې پوه شوي ها. اوس وګورئ بل یو خبره به بل او په اخره کې ویم ده. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عليه کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله عليه عن تعریف الخاص وحكمه د خاص تعریف او د حکم دا غینه وتفریعاته او داغه تفریعاتنا اراده وکړه ان يبين چې بیان کی د بیانولو بعض انواعه دا بعضی قسمونو د دې خاص المستعمله في الشريعه كثيره چې هغه د انواع د دې خاص استعمال ولګي په شریعت کې ډېر چې اساسي هو الامر والنهي چې هغه امر دی بل سره نهي دی. فقال نو فرمای ومنه الامر او دغه زیات استعمال دونکو د خاص د اقسام نه یو قسم چې انداسي شری امر دی. اول تعریف کوي هو قول القائل لغيره وینا د وینا کوونکی د غیر ته على سبيل الاستعلاء په طریقې د ځان او چتولو باندې چې د ځان لوی غني باندې افعل په افعل سره. وبمنه کې دا هو ضمیر چاته راځي دی نو خاص ته راځي دی په خپل ټولې خبرې کوي اي من الخاص الامر د خاص نه مراد سره امر دا یو خاص قسم یو امر دی. بیا وایي چې د امر نه مراد الف میم را نه مراد لفظ د امر دی نه مراد الف میم را بلکې مسما د امر دی مراد ده. مسما د امر یعنی دا امر چې په شی باندې دلالت کوي نو هغه مراد ده لکه اشرب کل او اضرب دا ته مراد دي. لکه دا لفظ د امر دی نه مراد حمزه میم را بلکې څه دی مراد ده مسما د امر یعنی کم سیز د پاره چې امر څنګه استعماليږي اته مراد ده لا لفظ او لفظ نه مراد. ولې لانه يصدق عليه زکا چې دا صادقي علی پر معنی انه لفظ چې دا امر یو لفظ دی وضعات وذکر شوی دی لمعنى معلوم د معنی معلوم د پاره او معنی معلوم څه دی او هو الطلب على الوجوب چې هغه طلب دی په طریقې د وجوب باندې. پس باندې تاسو الګا دا کتاب ویل کړه دروس ولای کې تاسو امر ته رسیدلی انشاء الباب الرابع ده کسره الباب الرابع في الخبر والانشاء نه ویل نو امر یو پکې نه ویل چې دا امر لغوي معنی امر حقيقي معنی دا چې نه دا څه دا وجوب دی. امر د وجوب د پرازي د دین علاوه 24 معنی دي چې امر دایره پرازي په دې کتاب کې 12 لیکلي دي 12 تقریبا په دې دروس البلای کې 12 13 چې دین د لیکلي کسولې لیکلي او ټوټل دا 24 معنی تقریبا چې امر مجازي معنی دا کمی دي. نو الله کې تاسو نه دی ویلي لکه یاد به یو شی تهدید دی لکه كونوا حجاره او اعملوا ما شئتم او ارشاد دی ارشاد او تهدید او التماس او دعا التبوی دي کنه ها زخه وکړي دي کوي دي جمعه ده او کني ویل دي جمعه ده پوه او دل د بوای خاله خیر سره خدا خبرو ذکر لکنه چې امر د دې حقيقي معنی سره طلب على الوجوب چې دا طلب د پاره دي خو د وجوب د پاره سره پاره نه وجوب د پاره. ها اوس په دې ځمانه اخوا یو اعتراض کوي. اعتراض داره چې دلته دا هو ضمیر هو قول القائل هو قول القائل کې دا هو ضمیر دی او د دې هو ضمیر مرجع امر ده. د هو ضمیر مرجع سره امر ده. هو قول القائل یعنی دا امر وینا ده ويمكن امر ده او موږ وی چې دا امر نه مراد مسما ده امر مراد ده څه مراد ده مسما ده امر ده مراد ده او مسما ده امر نه وی مگر لفظ وی خاص وی مسما ده امر نه وی مگر سی خاص وی او خاص د چا قسم ده د لفظ قسم ده خاص د چا قسم ده د لفظ قسم ده او لفظ سره لفظ نو بدی باندې دا قول حمل کول دا صحیح دي ځکه
چې دا لفظ چې دا قول نه بلکې سوي مقول وي لفظ ویل کېږي لفظ څه کېږي ویل کېږي لکه پوه شو په دې باندې ها لفظ څه کېږي ویل کېږي نو په دې باندې دا سي او بل اعتراض دا اعتراض په دې طریقه باندې هم ویل کېږي چې هو ذات ته هو سره مراد د دې نه ذات ته او قول مصدر دی او مصدر وصفي او د وصف عمل په ذات باندې نه کېږي نو جواب ورکړي چې قول مصدر دی خو مراد د دې نه مقول ویل شوی نو چې ویل شوی نو د مقول د دې نه لفظ هم ځکه لفظ هم مقولي کنه لفظ هم ویل کېږي او چې مقول شو نو دا ذات شو ذات مال وصف باندې کوي ځکه مقول اسم مفعول دی پوه نه شوي نه والقول مصدر قول مصدر دا اعتراض نه جواب د اعتراض دغه په دوه طریقو سره د تقریر ماته وسوکو والقول مصدر يراد به المقول قول مصدر اراده کوي به د مقول لان الامر من اقسام اللفظ ذکر امر د اقسامو د لفظ نه وهو جنس او دا قول القائل لغيره دا جنس ته جنس ته ویل کېږي چې معرف او غیر معرف دوانو ته شامل معرف غیر معرف دوانو ته شامل هو جنس دا جنس ته يشمل كل لفظ لا شامل له حل لفظ دا وقوله على سبيل الاستعلاء على سبيل الاستعلاء چې په طریقې سره ځان اوچتای نو په دې سره د فصل اول په دې سره د التماس او دعا ودا التماس ولي وته ځکه چې په دې کې على سبيل الاستعلاء او سره حکم نه کوي بلکې على سبيل التسويه کوي او په دغه کې په دعا کې على سبيل الخضوع کوي الګ پوه شوي اوس په دروس البلاغه کې نه پای کې صرف مثالونه لیکل دي چې امر د لغوي معنی د وجود لپاره دی د دې نه علاوه د نورو معنی لپاره دي او ک دعاء لك ربنا آتنا او کل التماس او کل جسب دا نور دا پکې نه لیکل چې التماس ته وای دعا ته وای پوه شئ لاندې کته سو فکر وکړه لاندې پاشه کې لیکل دي او غنا ما پروس کل وینو هغه تاسو اوري ځان له جوړای کې پتا سو پیژنې چې التماس ته وای دعا ته وای او تهدید ته وای ارشاد ته وای تعجیز ته وای الدا بدان بیا وره نو بری سره التماس او دعا وتل التماس او دعا تاسو پیژندل دا دی ولي وتل دغه جهه علی سبیل الاستعلاء نه وبقي فيه النهي داخلا وینه بکوسم داخله وا نو نه چې دا و د فخرج بقوله افعل دا هو تل بس سره فافعل سره والمراد بقوله افعل دا هم د اعتراض نه جواب دی چې ساده تعریف چې دی وکړو نو دا صرف دغه ته شامل شو امر حاضر معلوم ته شامل شو و دین علاوه د امر حاضر معلوم د واحد مذکر حاضر نه علاوه نور امر ته شامل نشو نو ساده تعریف جامع نه دی نو جواب ورکړي والمراد بقوله افعل او مراد د قول د دینه افعل له د افعل مراد سره كل ما كان مشتق من هذا من المضارع على هذه الطريقه چې کم یو د مضارع نه مشتق په دې طریقې سره د مضارع نه راوتل په دې طریقې سره په کومه طریقې سره د امر د جوړولو په طریقې سره د امر سلور قسمونه دي امر حاضر معلوم امر غائب معلوم امر حاضر مجهول امر غائب مجهول د دریو طریقو د امر جوړولو یو طریقه ده د امر حاضر معلوم جوړولو بل طریقه ده د امر غائب معلوم امر غائب مجهول امر حاضر مجهول د جوړولو طریقه ده چې د علامت مضارع په شروع کې با لام امر مکسور ولګو په اخره کې به عمل وکړو اخره کې عمل مطلب دا دی که حرکت به لري کو کا حرف علت او حرف علت به لري کو او کا نون اعرابي به لري کو نور به خپل ځای باندې پریدو لکه یضرب یضربان یضربون د دې نه وجود چې یضرب یضربوا یضربنا وشولا او مجهول هم د قشان دی لکه تضرب تضربان لتضربي او د امر حاضر مجهول معلوم جوړولو طریقه دا چې علامت مضارع به حذف کو د دې په ځای باندې به منګه وګورو ما بعد تا کما بعد د متعلق په خپل ځای به پریدو اخره کې بس به عمل کو لکه تعیدون عید د تقینقی او کما بعد دې ساکن وو نو په شروع کې موږ حمزه وصلی لګاو حمزه وصلی موږ را وستله حمزه وصلی باندې به کوم حرکت وایو عین کلمې ته به موږ وګورو کبه عین کلمه باندې ضمه وا نو عین دغه ته به موږ ضمه ورکو حمزه وصلی ته به ضمه ورکو لکه د ينصر د تنصرون انصر د ترزقون ارزق او کچرته عین کلمه باندې فتح وا یا په عین کلمه باندې کسر وا نو حمزه وصلی په شروع کې موږ مکسور راړو لکه د تضربون اضرب او د تفتحون افتح وغیرہ لکه پوه شوي نو دې په دې طریقې سره چې د مضارع نه کوم یو د امر څخه مشتق وي اټول پکې داخل دي پوه شوي
سواء كان حاضرا او غائبا او متكلما برابر خبره ده کدا غائب شي غوي کدا حاضر شي غوي کدا متکلم شي غوي که معروف او که مجهول وي خو ولكن بشرط لیکن مقصود لکه شرط بدای کنه اے شرط بدای چې لکه مقصود برندای چې په مخاطب باندې فعل لازمي فعل واجبي چې په مخاطب باندې څه کوي فعل واجبي که په مخاطب باندې فعل نه واجبو نو بیا هغه د امر نه ویل کېږي او مخاطب باندې فعل نه واجب کوو هغه ته بیا امر نه ویل کېږي لکه الله تعالی په قران مجید کې وایي چې اعملوا ما شئتم تاسو څه کوي کافرانو د الله پاک وایي چې تاسو څه کوي جو کوي نو دا الله پاک ورته څه وایي چې لکه مطلب تاسو غلط کارونه کوي جو کوي کفر کوي جو کوي دې ته تهدید ویل کېږي نو دا امر نه لري ځکه چې بلېګ مقصود ایجابي فعل نه لري مقصود پکې سره ایجابي فعل نه لري نو یې سشو ولكن بشرط ان يكون المقصود چوي مقصود دینه ایجاب الفعل فمخاطب باندې فعل لازمول ويعد القائل نفسه غالي عاليا او دا قائل خپل ځان اوچت غني قائل خپل ځان څه غني اوچت اوس کله په حقیقت کې اوچتو جو صحیح ده خو که په حقیقت کې اوچت نه او بیا هم چاته دا کوو مونږ لکه دا بیا ده بده بیا ده بولی ده زکه د ځان مشر دا حکم کوي د ځان مشر دا حکم عددان مشته حکم کول چې دای ته موږ سوایو دا بیا د بيدا نو على سبيل الاستعلاء قید پکې ده ويعود القائل نفسه عاليا او شماروي دا قائل خپل ځان لرا اوچت سواء كان عاليا في الواقع او لا برابر خبر ده کده اوچت په واقع کو کني ولهذا نسبه د دې وجه دا نسبت کول کېږي الى سوء الادب هغه بیا ادبی ده ان لم يكن عاليا کچته دې نوي اوچت په خپل باندې لکه پوه شوي بس ته دا خبره موږ په دې کې پاتې شو نو دا صحیح ده